حضرت سلیمان علیہ السلام د الله جل شانه جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. تاریخ لیکي چې د سلیمان علیہ السلام نه مخکې الله تعالی داسې بادشاہت او داسې حکومت او سلطنت بل چاته نو ورکړي، او نه د سلیمان علیہ السلام نه بعد به تر قیامت پورې الله تعالی داسې حکومت او بادشاہي چاته ورکړي. سلیمان علیہ السلام په تمام دنیا باندې بادشاہي وه. یو ځل د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا روانو. د سلیمان علیہ السلام تخت داسې عام تخت نو چې کني دا د دې داخل هم نه بو. مفسرین لیکلي دي او مورخین لیکلي دي چې د سلیمان علیہ السلام په تخت باندې به هر وخت شپږ لکه کرسی هغه به موجودې وي، او د سلیمان علیہ السلام سره په هغې باندې خپل پوج او خپل ملګري به، او د هغې باوجود به سلیمان علیہ السلام به دا سر مبارک داسې ښکته کړی چې هسې نه چېرته زړه ته داسې رانشي چې دا د الله تعالی د طرف نه لوی نعمت دی، دون عجز او انکساري. نن مونږه د دنیا معمولی غونډې کې حیثیت میلو شي، نو په هغې باندې مونږه د الله تعالی شکریا په ځای باندې د الله تعالی ناشکري او د الله تعالی سره نعوذ بالله هغه جنگ شروع کو. او اوس به تاسو وایئ چې د الله سره څوک جنگ کوي؟ نو حدیث کې شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا تکبر او لوی دا زما صادر دی، او څوک چې زما دا صادر اخلي یا په دې کې ما سره ځان شریک کوي، نو دا سړی زما سره دی جنگ ته تیار شي، دا زما سره جنگ کوي. اوس موږ ته چې څه لږ غونډې کې مقام میلو شي، نو موږ څونه تکبر او غرور کوو، بل ته سپک ګورو، بل لاله کمزور ښکاري. نو سلیمان علیہ السلام یو ځل تخت به هوا روانو، خپل پوج او خپل عمله ورسره ده. لاندې یو زمیندار هغه په پټي کې کار کولو چې داسې بری وکته د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا ولیدلو، یو عظیم تخت و. نو ویې سبحان الله، پاکي ده الله تعالی را ده، یا الله ستا ذات پاک دی. نو تخت د سلیمان علیہ السلام په ښکته باندې رالو. سلیمان علیہ السلام هغه زمیندار ته وایي چې بابا کاکا څه دې وویلې؟ هغه خفه شو، غریب حیران شو، ویارېدو چې کنې ما څه خبره کوه، ته نه خبره دې ښه کړې ده، بهتره خبره دې کړې، خو څه دې وویل؟ وی چې ما کله ستا د الله د طرف نه تاله دا دومره لوی مقام او دومره لوی تخت درکړو، نو دا مې ولیدو، نو د الله تعالی حمد مې ووی، د الله تعالی تسبیح مې ووی، سبحان الله مې ووی. نو سلیمان علیہ السلام ته چې بابا زمیندار کاکا ستا دا سبحان الله زما د دې تخت نه ډېر بهتر دی. دا تخت د سلیمان علیہ السلام به لاړ شي، تیر به شي، ختم به شي، خو ستا د سبحان الله ثواب دا به نه ختمیږي. نبی علیہ السلام د رجب په 28مه ورځ باندې علماء کرام فرمایي چې